او ښځې پې کونډې کړي. الله رب العزت د هغوی نور ګناهونو کمزورتیا ته مه ګوره او د هغوی امداد وکړه. څنګه چې تا په کابل کې هغه عاجزان خلک چې څه شی ورسره نه و د هغوی تا امداد کړی دی، دغسې امداد د دوی وکړه. نو الله دې د هغوی په حال رحم وکړي. موږ نور څه کولی شو، څه به وکړو؟ موږ دې ملک کې هم خدای ته یو نه شو ویلی صحیح معنو کې. ښه هسې خو هر یو وایي زه ویمه، نه نه، چا چې صحیح معنو کې وي او صحیح معنو کې د الله د قانون نوم یې اخسته، هغوی مدرسې خاورو سره خاورې دي. که ستا شکي کابلګرام ته لاړ شه، لرګو پل دی هغې منې پورې شه، اخوا د شیخ کابلګرام مدرسه وګوره، د بل یو ولې نه روانېږي. داسې نوم دې واخلي څنګه شیخ کابلګرام اخیستی دی، بیا دې ساه واخلي پاکستان کې، لارې ساه نشي اخیستی. پوه شوې؟ الله دې د نیکانو علماو په نوم مسلمان چې دی خدای دې بیمانه بربند بې غیرته کافر په مخ کې مه کمزورې کوه او مه یې شرموه. الله دې د هغوی امداد وکړي. بس نور موږ څه به ووایو؟ نور به موږ څه د چا نه تمه وکړو چې دوی به لاړ شي هلته به د هغوی امداد وکړي. دوی سند کې د ډاکوانو علاج تر اوسه ونه کړ چې هغوی سره مسلمانان عاجزان قید کې دي او دومره کروړه به راکوي نو هله به ځي او وایي ټکوي زنځیرونه ورته اچولي دي او وینې د هغوی د پړکو نه د لاسونو نه بهیږي. تو خو تر اوسه دا شی سنبال نه پوه شوې؟ خو کوي نه، ښه کولی شي، ولې شي کولی؟ کوي نه، ځکه پکې څه مفاد دي که یعنې نور خو ځمکې د لاندې څوک ترې نه پاتې کېږي. ښه ځمکې لاندې نه دی معلوموي، سپي ورپسې وي، نور څیزونه ورپسې وي، معلوموي. هدغلته جاخو ماخو کې جمپړو کې ډاکوان دي، هغې علاج ونه شو تر اوسه. مسجد اقصی دا ډېر اوچت ځای دی او دا علاقه اوچته ده. شام علاقه د دې ډېر فضایل له حدیثو کې راغلي دي، د دې ډېر غوروالی په نص د قرآن ثابت دی. یو څو ایتونه پکې زه تاسو ته انشاءالله راواړو. یو آیت خو دغه چې کوم ما لوستی دی، چونکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې پیدا او اوچته او برکتي ځمکه شام چې هغې کې ډېر انبیا علیهم السلام راغل دي، الله لیږل دي ورته، او ځنې که لیږلي نه دي د بل ملک نه د شام ته هغوی راغلي دي، دلته ځان له کورونه او دلته ځان له عمر تېر کړلی او پات شوي دي. د هغې خیر او برکت هغو ته معلوم او ځینو نبیانو ته حکم و چې تاسو شام ته لاړ شئ. نابیانه دا زموږ د مسلمانانو کمزورتیاګانې رالی او کافر په موږ باندې سوریږي او دانګي، نو چې جهاد ختم شي نو کافر به په مسلمان دانګي. دا خو د قرآن د نص خبره ده، ثابته ده چې مسلمان جهاد پریږدي نو کافر پې دانګي، ښځې ته نه اخلي، لوڼه ته نه بوځي، مال ته وړي، عزت وله واخلي او دې ذلیله خوار کی. دا د کافرو پخوانی خبره ده. مونږ خو بېغمه زیات نه زیات پاس و خپله کې یو بل ته ودرېږو، دا څه غیرت دی؟ خپل پرېږده، دشمن وپېژنه پاسه. تا ته د پتنې او د شنګرو شوق دی، تا ته دشمن قرآن خوللی مړه، هغې باره کې خو تا سوچ هم نه دی کړی. سوچ
اراده پاسېدل خو غټه خبره ده، سوچ دې هم نه دی کړی. خدای خبره ده ته په کومې لارې جنت ته ځې، دا بیا ما ته وښایه چې موږ په اسانې ونې چېرته لاړ شو، ځکه اوړه خو دلته ګران شوي. قرآن وی سبحان الذي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت مکه کې پیدا کړو، شام سره څه واسطه نه وه، نو اسمانونو ته یې بوته، په درجو یې بوته، نو په شام یې بوته. شام ته به لاړ شي بیت المقدس ته، او د هلته نه به بیا ستا دویم سورلی او رفتار بیرته کیږي. اول هلته لاړ شه. او خو معلومه دا شوه شام علاقه ډېره زیاته د برکاتو او د خیر نه ډکه علاقه ده. نو نبی علیه الصلاة وسلام یې هلته بوته. د دغه ځای نه به ډایرکټ اسمان ته بوتلی و که نه، مکه نه وه، د خدای کور نه و. نه دا موږ ته ښیي چې مکه په خپل ځای اوچت ځای دی، خو شام هم په خپل ځای اوچت ځای دی. دا د لوی لویو نبیانو مسکن او ځای د اوسېدو پاتې شوي. سبحان الذي، پاک دی هغه ذات، اسرا بعبده، بویت شپې بوت بنده زما، خوشوي پاک دی هغه ذات چې بویت بنده خپل، لیلا من المسجد الحرام، پیسه د شپې کې د مسجد حرام نه الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پوری. هلته یې بوته، او هلته تمام انبیاء علیهم السلام دا یې ورته جمع کړه. الله ته ګرانه نه ده ښه، او وی ته دوله لمونځ وکړه. وایي چې زموږ نبي دومره اوچت دی، د تمامو نبیانو امام دی. نو تمامو انبیاو ورپسې لمونځ وکړه. نو په تمام انبیاو باندې درجه اوچته راغله. الذي، هغه مسجد اقصی، بارکنا چې موږ برکت اچولی دی. الله فرمایي حوله، چار چا پیره د دې، لنریه من آیاتنا، چې دته موږ خپل قدرتونه وښیو. دی محمد رسول الله ته خپل قدرتونه وښیو. انه هو السمیع البصیر، یقینی اللہ تعالی اوریدونکې دی نو لیدونکی دی. مولیانو به پخوا تفسیر حسینی پڑھاوه، فارسی کې دی، ما سره شته، ډېره زړه نسخه ده. هغې کې دې ځای کې دومره کفري معنا کړله، یا الله سړی به څه وکړي. رحم دی الله رب العزت د قرآن کریم په شیوخو کې هغوی موږ ته کارا کوټه صحیح غلط داسې صفا ښکاره کړه که د انور. تفسیر حسیني والا لیکي انه یقیني دا نبی علیہ السلام والسمیع اوریدونکی دی، البصیر لیدونکی دی. خدای صفت ورک چاہتا محمد رسول اللہ. واشوی اللہ اکبر. پیش دی نن اللہ تا، دا مولیان پیش دی نن اللہ تا. پتہ بورتا لگی دلی جی رامنگ سکڑیو. بل یو کتاب دی شپږ شلې کاله دی، هغه عمر دی. هغې کې لیکي وي چا چې ملا له یو مات قلم ورکړه، د نل قلم نه، نو ملیانو خو نور کار نه و بغیر د تعویز نه. ته پې تعویز کوي که نه، نور څه کار کوي، نور به چلو. نو دله دې سړي له به الله صالح زوی ورکی، او دخل الجنت بلا حساب، دا می بی حساب جنتی دی. خو چې مولا له مات قلم ورکړه، بې غیرته مولا، قلم رکشه ته رکشه.
دا دا نسل دی خدای ختم کی سبق واس کوي بامیانو خپل قدر جوړولو لپاره د ځان نه حدیثونه جوړای تا خدای جبا چاړه کا امی خوار څه د سر خدای او څه خبر دي سید مولا څه بلا کوي خدای نه خو یاره پکار وکړه یاره نشته هاي ګېړې وي چې موږ ته څه شی ملاو شي او وګي تللی ځان طلاقان ټول وګي تللی دا چې کوم شرک او بدعت دی قوم ته خول لیکنه وګي تګي نهار بربند تللی او چې کوم توحید سنت خول له نور شان الله ذلول ادا دنیا ولا څه ور کړل لبي وسره کی پروا نشته نه الله د دین وته لحاظ کې الله بس لحاظ نه کی دوم څه خبره ده سړیا او زمونږ یقین په الله نشته چې نشته جو روپۍ مخکې را موږ پسې روان بندغه شی نور د نوړای ضرورت نبی ته ومو د سینه ده او په بی غیرتو به مګټا الله اکبر نو دا یو آیت ما ولستو خپل باندې بوته ګور لوی مقام د معراج زمنګ د نبی چې اسمانونو ته بوتل لې هغه کې ورته سوی اسرا بعبده بوتا خپل بندا د شپې بوتا خپل بندا مسجد حرام نام مسجد اقصا تا بعبده عبد عاجز بندا عاجز بندا حضرت به دومره اوږدې اوږدې سجدې اوږده رکعتونه کول چې زه تا ته څه ووایم کله کله نیت تړلی یو آیت لولي 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 شپه تېره شوه بلال بانګ وایي بلال سار بانګ وایي نبي علیه السلام په ځان نه دی پوه دا زه څه کوم دومره د الله خوف او یره او الله سره تعلق چې ماسخوتن نه شروع کوي او سار بانګ پورې لګیا دی بلال راشي د الله رسوله تا ځان ډېر پریشان منګه غفرز مزم الکه زور ونی مز بوټه کو بیا نور کار کو من سره د څه لگاو د دین سمینا څه محبت څه قربانی د من سره موږ سبا وی الله ته موږ په دین کې دا قربانی ورکړل څه کړ دی ایسو منه دی بعبده اشهد ان محمدا عبده ورسول مسکے روزانہ ہر رکعت کے نہ ہوئے ہر اتحیہ ہر قیدہ لنڈا اگدہ کے تنہ ہوئے اشہد ان محمدا عبدہ ورسول عبد دستا بندہ دے ننرالوی نور من نور اللہ دا اللہ دا نور نہ دے اللہ اکبر ما یو حدیث لوستے ہو نبی علیہ السلام فرمائے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دریو جماعتونو نا اخوا دریو جماعتونو نا اخوا دریو جماعتونو نا اخوا بل یو جماعت تا پنیت تا ثواب سفر نشتری پنیت تا ثواب سفر بیت اللہ تا کولشی مسجد نبوی تا کولشی دوشلو مسجد اقصا تا کولشی نور خود کور نمونگ جماعت ترازو ثواب دا اگه جدا دا لر سفر کول دا دری جماعتو نہیں بس لر سفر دا سے بل جماعت تا نشی کول نورستا محلہ کی جماعت مزلبز دی دلتا یو پا یو دے حالتا یو پا ویش دے لازیات دے من 70-80 روپای پا یو روپای اغسطلو لعربو تزو یو پا ویش اتیش اغسطلو کورن جماعت تا نرازو یارا منگا واقعی غازیان یو خان او کنا غازیان نیونو
سم یو کنه ژوندې غازي دقه نور خو ټول ښه نو دې دریو جماعتونو ته سفر کولی شي بل جماعت ته سفر نشي کولی ملک شام فضیلت د شام علاقی فضیلت د مسجد اقصی فضیلت مرتبه آی های فلسطین غورواله لوی فضیلت احادیثو کې راغلی قرآنی کریمیه آیت ما پیش کړ نور یو څو آیتونه انشاءالله پیش کوم د دې غني وجې دي یو دا ډیر نبیان پکې الله لېږلي ډیر نبیانو والا ځمکه ده نبیانو نه ډکه ده ولې به وایي ښه ځمکه نه د نبیانو نه ډکوي الله اکبر نبیانو ته حکم تاسو شام فلسطین دې طرف ته هجرت وکړئ غورواله دي لکه ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تلیو یعقوب علیہ السلام یوشع علیہم السلام او حضرت موسی علیہ السلام خدا اللہ نے سوال کړو چې الله ما التا ما ته حکم وکړ چې التا لاړ شه خوشوي او هغه د مرګ سوال کړو چې مالا په ملک د شام کې مرګ نصیب کا حضرت موسی سوال کی علیہ السلام لوی غورواله او شان نصیبه نه هغه ځای باندې اور وریږي دا زما ستا د بې غیرتوب د وجې مسلمان کے ستر نہ رہ پاتے مسلمان لے دا جہاد فضے ام یورپ دا کرکٹ کو تک ورکڑے دے دا والے تمہارا مشہور لبا دا ټول دنیا کفری دیل اہمیت ورکا زمانگ وڑک کے لوی پسوات کے آگر اطلاع رالا وی خزی با میچی دا میچی که میچ بکی میں خبر دا پختو علاقه دا کنا خبر او انشاءاللہ زر تر زرہ ملک پا ترقی دے ستا پا بٹگرام کے بم تق قراشی لک صبرو بولی علکان میچی منگ نمیچو علا میچو آئی پاشوی پختو کم دا غیرت کم دے دین کم دے اسلام کم دے حیا کتاب قرآنو ہر مولا لرکل لے دا خپل منبرنا دا امی سکار دے مولائی نبی نہیں نو امی خود خبر نہ دے غیرت دا خی واہ واہ شعیب علیہ السلام بچائی دی خبر زما خلاصی کی نبیہ سو ظلمه تاسو ته هغه کړی ده حیا او سړی زده کوي د شعیب د جنکونو زده کوي قرآن ذکر کړی دی هغې ما سو ځله بیان کړی دی الله اکبر هجرت انبیاو کړی دی ډېر انبیا الله لېږلي دي ډېر انبیاو ته حکم شام ته لاړ شئ ابراهیم اسحاق یعقوب یوشع موسی علیہ السلام نور ډېر نبیان عیسیٰ علیہ السلام نزول بم دغل تکیگی وہی دمر قیمتی زمکہ دا خان عیسیٰ علیہ السلام اس چی راضی کلا نو نزول بے ہم پا دغا ایریے کی نو قیمتی با نہیں نبی علیہ السلام سیل اللہ پا دغا زمکہ بوتا تمام نبیان ورطرستو پا امامتائی کی مقتدیان نو ولی قیمتی با نہیں خطبہ قیمتی ومخدز مکہ دادا اللہ دویم کور دے دا یو خبر دا خودم را دروغ لکا یو خبر مشہور عام شی نبیا پوہ ناپوہ ٹول لگی آئی لکا وی دا قبلہ ثانی دا وی دا قبلہ اول دے وی بیت المقدس
مولا نه، وکیل نه، اخبار نه، ټي وي نه، جو د بیوي نه تپوس چې کوي قبله ثاني بیت المقدس دا قبله اول دی وي، قبله اول دی وي. حال دا دی قرآن کریم سے وی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اولنې کور الله چې د پاره د ثواب خلقو لا جوړ کړی دی هغه څه شی دی هغه مکه کې دی بیت الله. اول بیت زما رب وایي قرآن کې وایي اول بیت رنبے کور چې ما مقرر کړی دی کور ناغه دی بیت الله. اولنې کور بیت الله هر تاریخ خدای پوکي ته بوتې بوتې مو وایه که نه پوه شوې خو قرآن ته نږدې راځي نه نو څه وایي مخلوق ناپوه څه کوي هغه پوهی چې وایي نو یا زما خدایه پاکه دا بیت المقدس قبله ثانی دی رونو دویم بیت الله وخت د سره دا قبله ده پوه شوې او دا ځای د مونځ دی او دا د الله کور دی موقع باندې روان شوی دی بیا تازه شوی دی هغه جدا وګو داستان دی او تاریخ دی. دا بیت المقدس دا نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 یا 19 میاشتې دې ته مونځ کړ دی خدای حکم و دې ته مونځ وکړه مونځ یې وکړه بیا الله حکم وکړه بیت الله ته مخ نو مسجد قبلتین چې هلته ته لاړ شي پورې نو که ته ګورې که نه نو لکه پورې روشندان له پاسه جانماز دی نو حضرت یې داسې ولاړو که نه حکم ورته وشو بیت الله ته مخ کا ایکدم را وګرځېد بیت الله ته مخ پوه شوې پورې چې لاړې اول ته کې ته ګورې نو پورې وګوره دا زه چې مخامخ ګورم دقه ځای کې جانماز شکل ورکړلی چې دا مسجد قبلتین دا دې کې مونځ اخوا هم شوی دی بیا حکم شوی دی چې داسې وکړه. الله اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سیل وکړه تمام انبیاء علیهم السلام امامتی معراج لویا موقع وه معراج تللو ابتدای د دغه ځای نه وکړه چې د ځمکې نه الله اسمان ته محمد رسول الله بیایي نو د بیت المقدس نه بیا بیرته بوت نو بل ځای نه به یې بوتلی دا کمالي ځایونه دي که نه ابتدا د بیت المقدس نه شوې ده دا دویم کور دی او صحابهو تپوس کړ دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام قال المسجد الحرام. اے د الله رسوله اولنې کور چې الله په مقدس مکه جوړ کړی دی هغه کم کور دی نبی علیہ السلام فرمایل هغه مسجد الحرام بیت الله هغه مسجد حرام دی. قال قلت صحابي وی ما بیا تپوسو کو ثم ایو بیا کم یو د دین بعد بیا کم یو دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قال المسجد الاقصى هغه مسجد اقصی دی دویم هغه دی دویم مسجد اقصی دی دوی قبله اولا قبله اولا قبله اولا امیر کم اولا قبله اولا امیر کم اولا قبله اولا اے خدای دې پوهه کا قبله اولا. دومره لویه غلطي کیږي چې حیران یو غرونه ورسره واریږي سړیه. الله اکبر. لوط علیہ السلام تا هم حکم شیو اے لوط تم ملک شام تا ہجرتو کا قوم تنگ قوم پریشان کو زی شام تا شام تا لاڑشا. اللہ اکبر. قرآن کریم دے آگے تذکرہ کردہ
وارادو به کیدن دوی اراده په لوط علیہ السلام د تدبیر د چل وکړه ته به نقصان رسو فجعلناهم الاخسرین من دوی تاوانیانو ګرځول چا چې نیکانو ته بد اراده کړې ده دا خلق چرې فایده من بنشي دو دی تاوانیان الله دا سی وی نور منگ چل نہ رہا چرت نیکانو مقابلہ کی مراد نیکانو مقابلہ کی مراد عزت با نمو میں بالکل نظم رب و عدد سیبا عزت نشن وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ منگ دل نجات ورک ابراہیم علیہ السلام لا او لوط علیہ السلام لا آغازمکتا اللتی آغازمکا بارکنا فیہا اللہ فرمائی منگ اغی کے برکت چولیو للعالمین لپارد مخلوقات اللہ منگ پاکی برکت چولیو بنی اسرائیل کے تاز سولستل سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله التویلیو الذي حغزمکا حالقا باركنا فيها چمنگ پکی برکت چولیو دلتوی اللتی حغزمک تلار شئی او ابراہیم او لوط علیہ السلام اللتی بارکنا فیہا چاگے کے من خیر و برکت چولے دے ننالتا پلیتانو قبضہ شروع دا ادا نانا دا دیر زمانے لگا پلیت گندہ خلق یہود چا ازلی دشمنان دی دا مسلمانان واشوی اگا برکتی زیونے دا منگ ناغستی دینو واشوی از منگ ملک نومم نشی آغستے دو صرف دعاگانی کی و خدای دی خیر کی ٹھیک شو نا اللہ دی خیر کی سترگا دی اخی ورتکن واشوی دا میراث زمنگ دے دا دی یہود ننے دا دی مسلمانانو میراث دے دا دی کے انبیاء علیہ السلام دفن دی دا پلیتان یہودیانو سنی دی موسیٰ پخوانی نبیان منی ورور نمانی برای نام دی دا دوی چکم کفرون دی تا تا پا دی سپیکر جماعت کی ویلے نشو دمرا کرخینا آخواب بے غیرت ہے نشم ویلے دس خبری ام کئی دو پلو کتابوں نے کی او اگر نسبت موسیٰ و مخکن نبیانو تک کی ویدہ دے آگوی پا کتابوں نے کیوں منگو استاپلاریم نشی ثابت ہو لے مخکن کتاب محفوظ نہ دے قرآن محفوظ دے صحبہ قرآن کریم محفوظ دے اللہ اکبر اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ابن کثیر مہاجراً اِلَى بِلَادِ الشام ہجرت کا ان کی شام طرف تھا لوط علیہ السلام لانو تیوزے کہ نمانی مثلا مجبوراً بیا تل راضی بیا مجبوراً تل راضی اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ددیزم کے بارکی ویلیو موسیٰ علیہ السلام ویلیو
وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم خپلتا یا قوم اے زما قوما اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئ اللہ نعمتنا پتاسو اجعل فیکم انبیاء کلچ تاسو کی نبیان اگرزول وجعلکم ملوکا او تاسو بادشاہان اگرزول نو ټول خو نو خو د قوم چې څوک مشري کنه بادشاہ شو دا بادشاہی د قوم یادیږي ښه تاسو بادشاہان اگرزول وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین اور بیاوائی یا قوم اے زما قومان موسیٰ علیہ السلام وی خان ادخل الارض المقدست اللتی کتب اللہ لکم اے قوم داخل شیع عظمکتا مقدسہ پاک عظمکا المقدست اللتی کتب اللہ لکم اگا پاک ازمکا چا اللہ تاسلا مقرر کری دا ولا ترتدو علی ادبارکم پشا متخت جہاد کی فتنقلبو خاسرین تاوانیان بشای او قوم برکتزم کے تلاش دا شام زمکا خان دا شام د شام سمر فضائل راغلی حیران کی سڑے دمرا حدیث پہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دی اللہ اکبر اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام تذکرہ چراجی قرآن کی اگئی کیوں اللہ فرمائی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً سلیمان علیہ السلام لمن سلائی مسخر کڑیوا دا خبر سلائی مانا لخا دا سیزا دسی بطلا دسیزا دسی بطلا بادشاہی سلیمان علیہ السلام لا اللہ دسی ورکڑ دا قیامت پور دا مور زوی بونکی دا سی خان کہتا زبارہ گرزم کانا تا پا جاز کے روانی بل ارزی کتا پروتی تسنس کلمی دم نمالومی تو سلیمان السلام تخ نہ دے ارتا دیکھے پیٹرول آو نور ساز و سامان دے دے آگا تخ دا گا لرگے اسی شے پکینا حکم باوشو زا تب سلائی مسخر وا سلائی مسخر وا تجری روانوا دا سلائی بیامری پوکم دا سلیمان علیہ السلام الى الارض اللتی بارکنا فیہا گو رسول زہر آگے دا لفظ آغاز مکتا چاگے کہ من برکت چولے ہو اللہ فرمائی دی شام زمکہ کی منگا برکت چولے ہو سلیمان علیہ السلام با تخت حکم کو شام تبلا التب لگ ٹیم پاتشو حکم بے کو بلا لاکے تبلا شام تا اللتی بارکنا فیہا منگ پاگی کی برکت چولے ہو وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ منگ اللہ تعالیٰ فرمائی پارس بنی پویو اللتی بارکنا فیہا ترتبی ہوئی الشام بارکنا فیہا کم ازمہ کرا الشام شام علاقہ بارکنا فیہا منگ پکی برکت چولیو اگا شام علاقہ برکتنو والازمہ کرا قرآن بلزے ہوئی
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا میراث کې موږ ورکړو داسې هغه قوم ته چې هغوی کمزوري ګڼلی شي دنیا کې دا چې کم کمزوري ګڼلی کېږي که نه دقه یې الله بیا ضروري دا کابل دا نیکان دا علما کمزوري ګڼلی شي هغه په الله ضرور کړن قرآن دغسې وایي نو کېږي ماقه ستا والا نه کېږي تاسو جاړن الله اکبر التي بارکنا فیها ګوره څلورم پنځم ځل سوی قرآن بارکنا فیها منګ پکې خیر اچولیو منګ پکې برکت اچولیو بارکنا فیها من خیر و برکت اچولیو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام او ملتا پاتی کڑیو خان مریم عیسیٰ علیہ السلام دیو ملتا پاتی کڑیو اللہ اکبر وجعلنا ابن مریم و امه آیا گرزول من زوید مریم عیسیٰ علیہ السلام و مردد نخا و آویناهما الى ربوت ذات قرار و معین اوچت زیتا چاگئی کی چینوا زید تسلی د سکونو د قراریو او چینی پکیتا خوشوی وافر و با ذات قراریوں و معین زید تسلی او چینا و با اللہ اکبر دارنگی قرآن کریم کے بلزے کی والتین والزیتون بعض مفسرین وائی زیتون دینا بیت المقدس وئی مراد دی حالتا خونان وغیرہ امو بیت المقدس بعض مفسرین قول دا زیتون دلان دا دے چتا ہم بیت المقدس علاقہ مراد دیتنا سور غروال سور فضائل شلل دری اللہ اکبر مفسرین وائی ہوا مسجد بیت المقدس اغا جماعت بیت اللہ بعض مفسرینوں قول دغت اللہ اکبر نبی علیہ السلام حدیث کی راضی صلی علی البیت المقدس 16 شہرہ 16 شہرہ پاڑس میں اشتی یا ولس میں اشتی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا مرسکڑے بیاد اللہ حکم شو بیت اللہ تا مخ کا اولا نئے قبلہ چی ابتدانا دا زمانونا تا اغا بیت اللہ دے دا بیت المقدس دا دویم قبلہ دا قبلہ ثانی دا خواہ دورال بیت اللہ تا قبلہ ثانی ہوئی تا دا خدای پوئی کی چتا چرت بوزو خدای خبر اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی ان قریب خلق با دریو حصو تا تقسیم شی یعنی دری ڈلی بشی حصو تا با تقسیم شی شام یمن عراق صحابی و یا رسول اللہ
زه بیا چا سره شم که دغه دور ته پاتې شم وي شام والو سره شم که پاتې شوې شام والو سره شم پوه شوې بیت المقدس فضایلو کې یو دا ده چې دې ته دجال بې خونده به لاړ نشي دغلته دې ته نشي تللی نږدې پوه شوې دارنګې نبی علیہ السلام فرمایي قیامت نه مخکې یو اور به راشي خلق به تختی صحابي وي د الله رسوله که زه موجود یم څه به کوم وي شام ته ځه بیت المقدس طرف ته ځه شام ته عیسی علیہ السلام نزول په دغه ځمکه به کیږي بیا په سالمه دنیا کې به اسلام راشي نو خو زما خو خوښه ده چې راشي عیسی علیه السلام تاسو له وړو ته ناست یې جوړ کښېنئ چېرته ماړه شو سړو پوه شوي او چې کله په دنیا کې شریعت نافذ شي کفر به پاتې نه شي یهودیان به مردار شي هغې پورې قیامت نه راځي څو د یهودي ښځه نه ده کونډه شي پوه شوي دومره به دا دنیا د یهودیت نه مخالف شي چې کاڼي به آواز کوي ونې به آواز کوي نبی علیه السلام فرمایي هغه دروغ نه وایي ونې ګټه به آواز کوي ای مسلمه دا تن طلاق ووجنه وایي دا څه دی وی پټ شی دی وی زما خوا کې دی وی ګټه به آواز کوي تا خوا ګرځې دا دی سړی زما شاته پټ شی دی ښځه والا کونډه کا هله منډه کا توره دې بربنډه کا دنیا به د دې دشمنه شي ونې ګټې به یې دشمنان شي سره زمونږ یاران دي ښه زمونږ دوستان دي موږ ډېر غیرتیان نه یو یاره خو نو څه به یې وایو نو لوی غیرتیان یو ښه زمونږ شیخ القرآن باندې الله رحمتونه ولیږي کله کله به هغه درس منځ کې داسې څه خبره وکړه زمونږ دوستان اعتراض کوي دا خو د قرآن شان سره نه وه ته څه خبرې ته قرآن شان نه خبر سئ په ارام کښېنه خوله دې چاړه شه هغه به وي دا زه ځکه کوم چې شیطان وي غږېږه ورته ما اوده کړي دي زه یم بچیه ته خو ځان ته سوی خو معلوم الله چل راکړ دی زه به یې داسې ویښ کړم چې خوب به وله نه راځي نو چاپلار به د سهار نه ماسپښینه پورې کښېني روژه کې نیکۍ نشي کېناستې شیخ القرآن به ناستو اوږدو شپو کې ماسخوتن به یې درس شروع کړو تراوو نه وروستو هغه پشمني ډوډۍ له به چوټي ورکوله اوږدو شپو کې تمامه شپه درس پوه شوي الله اکبر نو وایي شیطان وي ما درته اوده کړي دي لګیایه زه بچه مالی داسې چل راځي زه به یې ویښ کړمه ما به ویښ کړو چې بیا به هغو پختۍ نیولې وي بیا خوبونه کم ځای کې نو هغې وي یو سړی غیرتیانو کیسه را کنه ما کړ د څو ځله اوس خو لیله راغله نو سړی او غیرتي و ډېر زیات که نه په خپل خیال کې مړه کور ته چې راغلی داسې 11 بجو ټایم دی جو دروازه کې کمره کې بار د بل سړي سپلی پرتې دي دلته تللی انسان دی ضرورت به یې نه نو تللی ده جو سوچ کړلی چې دا نظم خو مرګ دی سړی پته نه شو د بنې دی که د کر دی خو جو مرګ دی وی واپس شو سیده راغی جومات ته جومات ته چې راغی ملا غریب خو خوار پټک خو بل ځای نشي سوا د جومات ته جومات کې پروت دی ملا بانګ دی ویلې ملا چوکته چې ما چېرته خوب ولید که داسې چل خو دا 12 نه دي وی خدای دې درته خیر کړي چې څه چللی دا خو ډېر وختي دی له ته خپله قصه وکړه ملا هوښیاري خو دې څه وایي نه هسې ځان یې ساده کړ دی کنه دی به تا وګې ابتباد ته بودي واپس به دې بټګرام ته راولي که ته په ځان هم پوه شې خو چې ملا یو خو هسې د که نه هغه خو نوم نه شو اخیستی وی خدای دې خیر کې راځه کښېنه چې خبرې وکړو نو کښېنه خیر ده څه سا وایي مولوي صاحب وایي چې زه لاړم لکه هلته کور خو پیری رانه لرغې په ملا وخوت غیرتي سړی همیشه د محله کې هم دقسې کار کوي جدا چل دی هغه چل دی بې غیرته ملا یې موتی که نه چې غوږ نه داسې نسي داسې نسي دې ته ملا نه ویلې کېږي دا ځکه څوک امامتي کوي د هغې نه بې غیرته مور راوړی بل شته دي د دین بې عزته کېږي د خدای عزتمند نه کړي چرته عزتمند به نه شي
خدای دې خیر کړي کور ته تلم پردي سړي څپلې پرتې وي خو چې دننه تلم چې فتنه جوړېده فساد مې علما وي فساد مه کوئ اجرالم ویزه الله دې خیر کړي غیرت وچ کړم مولي صاحب وینا بس الله دې خیر کړي خدای دې خیر کړي خدای دې خیر کړي الله سې پې ووه غیرت وچ کړی و ښه پردی څپلې لیدلي واشه موږ هغه غیرت وچ کړي خلک یو موږ بس شام فتح کو څه بل څه ووایو زیات نه دلته په بازار کې ټیر ته ور واچو احتجاج دی دا چل دی هغه چل دی نور څه شي هغې به څه وشي څه کېږي دا سړیه ټوله شپه کښېنه دی روډ کې نو دا یهودي به خفه شي لکه بټکامې روډ کې شپه وکړه اګلی پې مو شوه بس که مړه په ارام کښېنه څه وایي څه نه وایي الله اکبر اور براشي نبی علیہ السلام سبا کو شام ته ځئ عیسی علیہ السلام با دغه علاقه کې د شام حدود کې دجال مردار کې نبی علیہ السلام وایي چې اسلام قایم شي یو انار دانه نه ده سلو کسو نه زیات نشي خلاصولی دی اوس موږ څلور پنځه ښه داسې غټې غټې سنبالو هغه نشي خوړی دا ستا یو غنمو دانه د کجورې غټې بمبتې عمره به اوس ستا هغه ټول هغه تریشر په خولې کې تلي خو هوا سره یو وږي دانې چې د کجورې غټې بمبتې عمره کې دنه څو اوړه وځي دومره خیر و برکت به فصلونه به ټیم باندې باران به خوشحالیانې به مسلمان باندې مسلمان رور وي اوس خو څه حال نشته الله دې رحم وکړي څه به کېږي یاجوج ماجوج به هم قتلول کېږي دغلته نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعه قیامت نه راځي هغې پورې چې څو پورې یهودي مردار نشي او کاڼي بوټي آوازونه کوي چغه به کوي چغه کاڼی بوټی به آواز کوي پوه یقول الحجر کاڼی به ووایي زما رست یهودي پټ شی دی وایي منډه کا ښځه وله کونډه کا منډه کا پوه شوې ونه به وایي فقتله وی وجنا دغلته پټ شی دی دغلته پټ شی دی داسې به الله بیا زور مسلمان له ورکړي یا الله هغه رز موږ ته وښایه هغه رز موږ ته وښایه الله اکبر قرآن کریم بل ځای وایي واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب بعض مفسرین وایي یوم ینادی المنادنا دا زواز بم کمزے کیږي دا هم بیت المقدس نه مراد دی الته به کیږي بعض مفسرینو قول دا دی الله اکبر بیت المقدس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل دور د خلافت کې سالور زل شام ته تللی دی برکتی ځمکه ده سالور زل شام ته تللی دی سالور زل بیا عیسایانو په جهاد ترتیب باندې ښه چکر لنه جهاد د یهودي ښځې کونډولو له تللی دی بیا عیسایان یهودیان دا مجبور شله صلح ته مجبور شله الله اکبر او یهودو عیسایانو چابیانې د بیت المقدس حضرت عمر سے پلاس کی ورکړي الله اکبر نو بیا 1500 کاله پورې دا بیت المقدس دا ایریا دی بنی حکومت تا مسلمانانو کې غیرت تو بیا یهودی نشو راتی 1500 کاله پورې دا سیوا بیا 11 صدینا عیسایانو جنگ شروع دی بنی قبضیله
دیل چل ول هنرونه کیسې قطارې چې بیت المقدس قبضه کی بیا سن 1187 سن ہجری نا سن وہ 2023 سے کنا 1187 کی بیت المقدس بیا فتح شو 202 کاله پورې بیا په اسلامي حکومت او مسلمانانو من زوال ال راځي چې د تور لري کې لاس ای بیا چې سو خزتی بیا که انګورتی بیا نو به دي کنه 202 کاله بیا په اسلامي حکومت مسلمانانو لاس کې عزت والا کارو بیا دا نزدې زمانہ سن 1948 کې امریکی برطانیې فلسطین علاقه باندې قبضه وکړله نمایندګان پکې جوړ کړو چاله لونه ورکړي خپلې کو پښوی دغه سره لولي عہدو والے خپل کړ خزي ولا ورکړي دا د يهوديت او د عیسایت دین کې دا چې خزو ته قرباني ورکای مسلمانان حیا اخلاص کوي قرباني ورکای مسلمان حیا اخلاص کوي قرباني ورکای یہودی ریاست قائم شو سن 1948 بیا سن 1967 کې یہودیانو سخت بمباری وکړه بیت المقدس باندې مرکزی غټه دروازه وا هغه اور واغستو هغه زایش للا او یو مناره ولا ارتا وکړه تاریخ والا وایي چې درې ورځې اور بلې د بیت المقدس مسلمانانو د بغیرتوب د الله صدقه سکی الله اکبر جہاد لا قرآن وی تیار اسے گئے قرآن وائی وما لکم سیدتا صلا لا تقاتلون چتاسو جنگ نکوائی فی سبیل اللہ داللہ پلاری کے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او کمزوری در سڑو د زنانو او د بچو بڑاگان سکولشی ازنان سکولشی اقطری بچی سکولشی چلے کافر قید او بان کے او پانجا کرالو اتا بیغام خپینون او کرکٹ کا بے غیرت تا ستا شان بے غیرت ببل التا دیوی بچی تاس نسلو ادل صوبار الاس کو ورکڑ لے اچھا ماسپخین دا کالج نا سکول نراچی اچھتی گی لگی اگر صوبار ایو اجبزے کی مگیا بجلیگر سے بخط تفصیل کو خودلار دنیا نا واشوی تا پزان پوئے گی واللہ العظیم زماد پا اللہ قسمی دا جہاد مقابلہ کی دا توری و وصل مقابلہ کی صوباڑے انگریز تالا را کر دے ستا یقینی بل چانا تپوسو مسلمان چه بزوان چه جنگیالے باو غشی بے وشتل تیراندازی بے کولا اسورلی بے کولا منڈا بے والا ٹوپون بے وول دالا بیوی اننو اول بزان نا صابون دانا جوڑا کیا بیا جو صوباڑے واخلا گرزوا صوباڑے واخلا گرزوا فلسطین منی با خود اور بلی گی پوشوی نغشی قرآن و اس دی تاسو لازمہ ربوائی تاسو لس چلے مسلمانانو چدا اللہ دین کے قتال نہ کوئی کمزوری دا سڑو دا زنانو او دا معشمانو الذین اغا معشمان یقولون یا غیوائی
ربنا زمنگ ربا سوکی فهمداد نکی کن ربنا زمنگ ربا اخرجنا من هذه القرية منگ دی کلنا وباسی الظالم اهلها چددی کلی خلق علاقی خلق دمل خلق ظالمان دی وجعل لنا من لدنک ولیان منگ لخپل طرفنا معاون راکی وجعلنا دوسرا کی وجعل لنا من لدنک نصیرا اور ربا پا مقدس مکہ زمن خصوص امداد نکی اے ربا خپل طرف نہ منگلا امداد راکی او خدا چغی ہوئی نہ منگ نور سنشو کول سبو کو اللہ ری دا فلسطین دا ہر مسلمان عاجز پا حال بانتے خپل رحم اللہ دی اغوی دا کافر دا ظلمنا دا پنجنا آزاد کی زمنگ بچی دی اغوی بچی زمنگ بچی دی اغوی بچائی زمنگ بچی بچائی دی اغوی خوک زمنگ دا بچو خوک دے اللہ تا زمنگ پزر عالمی منگ پی خوگیگو دا جولو دا پایو بچی تس نس پراتی دی اور پی وریگی لگیا دے پاشوے اور پی وریگی لگیا دے ٹول عمر دیو سر زیادتے کر دے ٹول عمر تاریخ لنڈ ماتا اس تو بیان کر ٹول عمر جاتے اور سر کر دے اے اللہ زمنگ لرے والے زمنگ کمزورتیا غطا پاگی خا عالمی نمنگ سوال کولشو دا خفقان اظہار کولشو نور منگ بسو کو دا دیزن آغازے پورے منگ بسو منگ پل ملک اللہ تا یو نچوے لے یریگو منگ بالتا سوویو و یا اللہ تا دا کوئی غیبی امدادو کی اور چتے امدادو کی نو خسگرانا خونرا نو کتا تو تکیر کی وہ لے گی جو خزی بولے کونڈی کی چکل چاد بیت اللہ مرگرتیا نکولا پسرو کی چاو نکڑا مرغانو تا اللہ وی واخلائی تو تکر کی پشان وڑی مرغیوی یو کانے خلی کی یو پنجا کی یو بلا کی برنا بے دا برہا پا لخکر را پریو دا سر نبا چی اولا گید کنا سلنسر ورطوی ڈریور مامانا تا پوچھو کتا اس تا بیا اوخی ابو اے دا دے تا تبوخی اے دا دے برنا بچے پہ گٹا اولا گید لاندینا بے اوتا اور بے واغس ابرہا پا بدلا حالت بنے واپس شو اے اللہ تا غزاتی کلچ باچان روانی کٹ دی ظلمنا مسلمانانو سر کڑی دی خندق والا تا منگتا واقعہ بانا کڑی بیانا کڑی دا چوری بل کڑے خام خاچا با کلماوی اگا بے اور تا کردو زنا نا بچی ادا بے اور تا کردول اقا اور پسی اللہ را کوکو نسوے منڈکا دا خزا والا کونڈکا چو منڈکا جو خزا والا کونڈکا تو واغا را بے رابا منگ کمزوری شیو اللہ تزمون پا حال بانتی رحمو کا اور دا فلسطین دا شام بلکہ دنیا بر کے سزے کے مسلمان مجبور دے پریشانے کرے اغین آغا او باسا اللہ دے رحمو کی دا لاہور تبلیغی اجتماع 8/11/2023